احتجاج په دې باندې ولې نه کوي چې یاره راځئ چې کینو چې دا خبره ولې دواړو طرفو ته مالبردار ګاډي ولاړ دي او پوله بنده ده ګیټ بند دی د سامانونه خلکو ته خرابېږي سبزیانې خرابېږي دا ولې نه کیږي لومبي خبره دویم نمبر خبره دا ده چې کله دغه لګي شي صوبایي حکومت وایي چې مونږ هلته کې وفد لیږو مونږ هلته کې خبره کوو چې دا مسلې بار دا مسلې مونږ ته مخې ته نه راځي نو وفاقي حکومت زر دفتر خارجه بیان جاری کی چې نه دا د صوبایي حکومت دغه نه دی دا اختیار نه دی دا د وفاقي حکومت دا اختیار دی وفاقي حکومت چې دی نو هغه په دې باندې بیا هغه سي انټرست نه لري نو د دې صورتحال سره مونږ مخ یو او تاوان او نقصان چې دا د خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا بیا زمونږ د خلکو نقصان دی د حکومت هیڅ نقصان نشته نه تا د الیامین ګنډاپور داسې کلکه خبره وریده نه هغه بیرسټر صاحب چې کوم دی هغه داسې کلکه خبره دی وریده نه چېرته د کابینې داسې کلکه چې یاره مونږ ته په کورما کې مسله شته مونږ ته په باډر هم مسله شته دلته مونږ ته د بدامنۍ ډېره غټه مسله ده چې دا دوی سنجیده واخلي او په دې باندې دوی یو APC وغواړي او په دې باندې دوی ناستي وکړي نو دې خبرو ته دوی د سره توجه کوي نه هغوی چې دا په کوم سیس کې اخته دي چې ته وایې سبا به بیا احتجاج کوي د رخایۍ خبره ده اډیاله ته به ځم اډیاله کې به بیا تپوس کوم نو ګوره یو صوبه خو تا ته حواله شوې ده که نه الیامین ګنډاپور صاحب اوس هغه په راتلونکې میاشت چې کومه ده هغه په تیمور جګړه باندې او په دغه کامران منګش باندې به تېره شي چې دا ولې نه اخلي دی ولې وانه غستل او د دې دا وجه وه او سبا به احتجاجونه کې هم دا خبرې وي اصل خبره چې په دې صوبه کې دوی کوي نو هغه د بدامنۍ خبره کولی شي ګوره ISPR پریس ریلیز هم راغی بار چې کوم دی نو انتباه ورکوي چې په دغه باډرونه چې کوم دی نو دغه ترهګریز بریدونه کیږي افغانستان ته هم ورکوي او صوبایي حکومت هم چې کوم دی په دې کې سنجیده کېدل دوی له پکار دي چې په دې باندې کار وکړي دا په یو کس او په یو اداره یا په ځان له باندې نه کیږي روز چې کوم دی خالد منصور دا شهیدان کیږي په دغه باډرو باندې زموږ د پوجان چې مري حفظ مري پولیس مري نو چې څنګه دی پولیو له دومره اهمیت ورکړی دی څنګه چې د احتجاجونو له څنګه اهمیت ورکړی دی څنګه چې د رخایۍ باندې زور وروړی دی نن ما پرون سبزي منډی کې دا ټول خلکه ولاړو ما خو ټول ما یې PTI له موټ ورکړی دی ما یې رخایۍ له ورکړی دی نو ما یې بیا د MPO MNN تاسو ګیلې مه کوئ هغوی خو ښه مطمئن دي هغوی ته له کار له مذاکراتو له سره راځي ګینې چې یو MPA د DC ته کال کړو چې ایسې به دا بېګاله شپه ورته وګوره ما د هغوی په سترګو کې اوښکې ولیدې یو پکې وایي دا اوښکې چې کوم دي دا وینې دي وینې ما ته به نن بچې و چې بابا ما له دې سر وړل وي زه سار چې روت یم نو کله هغه منډی ته ځم او کله بله منډی ته ځم ځان له ځای ګورم چې زه به راتلونکي چېرته تېروم دلته کې وي ماښام راته اطلاع راله چې دوکان دله روانوي دلته کې زه نه صدر پې کړی یم او نه راته بل چا ویلي دي صمد باچا بیا راغی صمد باچا ایسې ته ښه کولو وي چې تاسو موږ سره پراټ کوئ دوکه را سره کوئ موږ سره دا خبرې نه دي شوي چې ستاسو دوکانونه به روانه وو نو یو سړی وي زما په دې کروڑه روپۍ لګېدلې دي 80 لاک او 20 لاک باندې دوکان اخیستی دی بل خالد منصور د خلکو پیسې باندې ډېرې زیاتې نو هغه MPO MNAګان چې کوم دی هغوی پته نه چې په کوم سوچونو کې دي خو زه ښه ده چې دا راتلونکي د روژې پورې زه 10,000 روپۍ د خپلو کارکونانو له ورکړي چې په دې کې مخته وي نو سبا چې کوم دی دلته خلکو ته اعلان کړی دوی بیا احتجاجونه کوي نو لکه زه یم چې 10,000 روپۍ هغه رجسټریشن چې به سبا کېږي نو دا خلک به چې کوم دی نو سبا به په دې جلسو کې د مشغوله کې زه خلک دي ورسره احتجاج هم وکړي چې پیسې ولور لږ داسې په سړو مزغو باندې دا خبره وکړه چې د 10,000 روپیو دا رمضان پیکیج دی دا رمضان دا د دې څه طریقې کار دی دا شناختی کارت پروسټیټ هغه باندې ته خپل نمبر ولیکي هغه MPA صاحب لور کی هلته کسان کې نو لیدي هغه ته بیا په ایزی پیسه باندې او کې صاحب زمانه لري وینو بیا بس کوم بیا د ویلیج صدر لور شي د کوم پارټي دوی ته خپل صدران معلوم دي چې د سره دا وغده ده نو هغه له سلسل ورکړي دي سلسل کسانو دغه ورکړي دي نو هغه ته دا قسل دي چې هغه د دوی پیجنګلو کې هغه له ورکی او که چا شیر لوټ ورکړي وي نو بس هغه بیا بل خو سبا زما پروګرام دی نو سبا سحر کې سوکتلی وي نو د 4 نواله چې پورې پروګرام دی نو خیر د باغی کې در سره کالو کې چیرې انصاف سونه روان دي زمون خو خدای چې غریب ته ملو شي په د شیر وی خو د جمعیت وی خو د جماعت اسلامي وی خو د پیپل پارټي وی خو د قومي وی خو د PTI وی خو چې مستحق ته ملو شي په دې 10,000 کې به خډیر دي نو خیر د ټول بزه دا غوي چې 15 پیګانو په 2 منګانو تقسیم کې غوي د خپل مستحق لور کې دا نه چې ناظمانو تا تیر خبره کړو کنه چې پولیس کې بیا ناظمانو نمونه وکړه کنه زمونږ سونه جوړیږي دلته کې دا 5 دي نو 5 2500 زمونږ د 400 نه جوړیږي
نو دوی نورم کوشش کړی دوی و چې موږ په یو 25,000 نورم زیات کړي موږ سره ډېر خیال کړي احتجاجونه کې لکه موږ چې کم دی نو ډېر بھرپور کوشش کړی دی نو خیر دی کې دوی ته زیات وي 25,000 دا 400 نه دا 400 نه دغسې به د مردان اوس ګوره دا خبره خو هسې موږ کوو که نه دا دوی له پکارو چې خلکو ته اعلان کړو لکه دوی ستا په خولې وته که نه زما په خولې به ما ته یو 2-3 ما ویډیوګانې وکتې په سوشل میډیا باندې نو د هغې نه هم خبر شوم او ډېر امپیګان وي چې خیر دی کسان وي چې تاسې خبر کې که نه نو دغه یو خبر راله نو سبا چې کوم دی او په دې طریقه باندې خلکو ته بیا دا په رمضان کې د رمضان د 15مې ورځې پورې چې کوم دی نو داسې پیسې به دا به سر ته رسولي علم خان حکومت وایي چې موږ د آی پی پی سره خبره وکړې تقریبا 900 ارب روپۍ بچت موږ کوشش کوو چې موږ ته وشي د آی پی پی د طرف نه نو 8 روپو پورې شپږو نه 8 روپو پورې بجلی یونټ چې نو په دې باندې کار کوو چې دا ارزانه کوو که دا څیز کېږي نو څنګه دی خوښه ده مړه چې هر څوک یې که نه بجلي دې راله راکړي ګیس دې راله راکړي په دې روژه کې خو دې دا خلک نه کړي د الله د قهر نه دې ویریږي دا ډېر خلک وایي په موږ باندې وي دا د الله د موږ د عملونو نتیجه ده او په موږ خدای عذاب نازل کړی د عذاب په دوی نه را نازلېږي دوی داسې بس بختور خلک دي چې کوم دغلته په دې کورسو ناست دي دا داسې ایماندار دي چې دوی سره اختیار دی ما به هغه ډي پي او صاحب سره ناست وم مسعود احمد بنګش سره او هغه به وی هغه به څوک به هر څه الله پاک کوي او چې د عمر رضی الله عنه خو اقوال به یې رامخې ته کوو چې د سیند په غاړه به د سپي زمانه پوښتنه کوي ما بیا په وټساپ ګروپونو کې داسې میسیجونه واورېدل چې لکه خبره به یې کړې تا سره به یې خاندل خو تا له په خندا کې خبره چې کومه ده ذهن کې واچوله ته چې به کور ته رسېدې په هغې باندې به کار شي نو دلته کې زه دا وایم چې د دې خلکو نه خو به الله پاک تپوس کوي ځان یې خو هم پوره کوه الله دا ډېره زیاته ضروري خبره ده که نه لکه زه په دې باندې نیوکې ځکه نه کوم چې بیا به اوس په ما خلک راګیر کړي غریبانو ته پیسې پکار دي چې ورته میلو شي خو دا کوم خلکو چې نوکري کړې ده لکه مثال په توګه باندې LHWs دي که د هغې یا هغه میډ وایف دي د هغوی تنخواګانې که د چا بندي دي څه کسان دي که نه دغسې د کمیونټي سکولز والا چې دي د هغوی دغه حساب کتاب دی په بعضې ځینو کې د ټیموز چې څومره دي نو د ډېرو ټیموز د ټیمیز د اهلکارو تنخواګانې او پنشنونه چې دي دا بند وي نو چې دې خلکو ته هم دا پیسې میلو شي نو لکه ټیک نه ده ځکه چې دا غریبانان دوی خو په محنت هم کړی دی که نه نو هسې وي ګل د کدو ګل دی یو مې شو کول لاندې ته بل دی ټولې محکمې په احتجاج دي هره محکمه چې د میاشتې تنخوا والي د بلې میاشتې له سوچ کوي صحیح ده دلته کې دی پرون نه بل پرون به تا د الیامین ګنډاپور بیان کتلی چې مریم نواز ته چیلنج ورکړی چې راځه ما سره به ترقیاتي کارونو په عملیاتو کې چې کوم دی مناظره وکړه اوس زاریان دیم چې د صوبه کې خو منګ هم یو روزانه په دې ریډیو منګ هم خبرې کوو د چېرته ترقۍ مخ هم خو تې ونه لیده د سوکالۍ خبره هم تې ونه لیده د ارزانۍ خبره هم تې ونه لیدله د امن هم تې ونه لیده انصاف هم تې ونه لیده ټیمو ته پنشنیانو ته په ټیم تنخوا ته چې روغ یې په نیت باندې ټیکې ته ماته ووایه چې دا تا دا کومه قصه وکړله نو لکه داسې دي پروګرام شروع تا وکړه که ما وکړه تا وکړله اوس چې تا سوال وکړو درته وایم د پروګرام شروع تا وکړه وې دې وي زه یو خبر وایم بیا دې وي وروستو به وایم بیا دې د شروع خو تا هغې ته زه پرېنښودلم ته خو هغه ځای کې کار کوې چې اخره کې مې دې خلکو ته ویلو نو هغې نه دې چې کوم دی نو اوس وګوره دوی له تاړلې ته جوړ کړو دا دې پکې بله خبره د غم راویستله چې د تنخواګانو دا خبرې دي تا ته پته شته هغه د یوټیلیټي سټورې خو ځه ختمې شوې هغه خلکه په دې چې چېرته به ځي خو دا لیبر والا ښه نه وه مړه ګوره هغه خلکو له هم روزګار پکار دی د 10,000 هغه نورو مباسي لیبر والا چې کوم دی دا لیبر دلته کې هغه سکولونه دي دلته کوارټرې دي د هغوی هم تنخواګانې بندې دي نو او دا د محکمه ټیمې چې کوم دی یا LHW دي یا خالاګانې چې کوم دی نو محکمه یاره په دغه ده نو اوس په کم کو خو نن بله یوه خمه خبره ده که نه بله هم پرون موږ په مردان کې جلسه کوله د دې ایسپرو شو قبضه مافیا مهنګایي
او د سود خلاف مم. سید کمال شاه باچا چې کوم د امن جرګې صدر دی د هغه په مشرۍ کې الحمدلله د مردان ډیر کافي تعداد کې خلک راوتلي وو مهم. خو نن مې چې خبر کته په د اسلام آباد په یونیورسيټو کې د انکشاف شوی دی چې په هر یونیورسيټي کې چې کوم دی آیس کولو استعماليږي خرڅيږي او بیا په پنجاب کې چې کوم دی روزاني حساب سره 2-3 لاشونه چې کوم دی هغه د آیس د سکون کو چې کوم دی هغه مه اعتراضي زه دی حکومت ته دا وایم چې لکه آیس خدا کولو خبره کوم چې موږ په دې لس کالونه مخکې نه پیژندل چې کله نه پی ټی آی حکومت راغلی دی نو دا هسپتالونه موږ ولیدل آیس هم پکې وپېژنده او دا نشه د سویلر نشه دا هم پکې وپېژندله خو چې د دې دپاره د یو قرارداد وړاندې کړي چې د دې مل نه د دې دا نوغې وباسو چې د آیس دا نشه چې کومه ده دا په دې ملک کې د سره نه وي نو راتلونکي وخت کې چې کوم دی نو دا یو ډېره غټه دې مسله سره روانه ګوره ده. سود آیس ورسره د نور معاشرتي برایانې چې څومره دي خو دې سره یو ډېر زیات ضروري څیز پروګرام ټایم هم په ختمېدو دی خو دا ورسره هم پکار دی چې په دې باندې هم ځای په ځای باندې خبره کېږي هوایي فایرنګ ډېر زیات بې درېغه دی او د بنو یو ډي آی جي صاحب هلته کې یو ایگزیکټیو آرډر جاري کړی و چې د کومې سیچو په دغه کې به تانې په حدودو کې به هوایي فایرنګ کېده هغه نه به انکریمنټ کاټ کوه نو که دقسې چل دلته کې مو شو الله دې نو کړي بس 400 زه وایم کې چې همداسې دا- شي خو 400 کې دا نه نه دا په ټوله ناممکنه ده دې پښتونخوا وخت کې لبخانه دا ډېره زیاته ایشو ده کې. صحیح ده او په دا- ټوله پښتونخوا کې دغه ایشو چې دا د هوایي فایرنګ ایشو په هر ځای کې ده صحیح ګرانو کتونکو 2 ورځې چې پکې ناغه راشي نو ستاسو ډېر میسیجونه هم راشي ایشوګانې هم ډېرې زیاتې راشي 400 کې موږ سره بلکې پښتونخوا نه موږ ته ډېرې ایشوګانې راغلې وي نو د هغوی نه معذرت خوایو خالد منصور چې کوم دی موږ بل اړخ ته واچولو نو زه یې خپل لاین نه بالکل اوټ کړم نو په دې وجه باندې سبا خو جوندو سباني پروګرام کې به په هغې باندې خبرې اترې کوو دغه یو پیره بیا دغه میسیج چې رمضان المبارک را روان دی لاول چم گاونډ دې ته مو ګوره چې یاره بل څوک په زکات ورکي یا حکومت په څه ورکي تاسو دغه زکاتونه په دغه خپلو خپلوانو غریبانانو کې تقسیم کې علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن خو مې یاد ساتئ دغه شعر ویم چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه لوی الله په امان ډېر زیاته مننه لخوان شپه ګران اردوونکو دغه زموږ نننی نیوز راونډ پروګرام چې تاسو اورئ څه خبره شوې د هغې معذرت کوو تاسو موږ سره خپله خبره شیر کوئ خپل پیغام را لېږئ زموږ د پروګرام متعلق ستاسو څه رایې وي نو بالکل په دې موبایل نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ 0300 90 16 381 0300 90 16 381 خپل دعاګانو کې میاد ساتي خپل قربا خالد منصور لبخان شیرپول اجازه ورکړي سبب ان شاء الله بیا د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو دا وخت پورې د لوی الله پامان